موږ دا خبره کړې وه چې استعاره د هغې مختلف قسمونه دي او مختلف تقسیمات دي. د په اعتبار د مستعار له او مستعار منه سره په اعتبار د جامع سره دوه قسمونه، بیا د مستعار له او مستعار منه د جامع په اعتبار سره، او بیا په لفظ مستعار په اعتبار سره استعاره اصلي او تبعیه، او بیا د ملائم په اعتبار سره موږ چې استعاره په درې قسمه ده: استعاره مطلقه، مجرده او مرشحه. مطلقه چې پایږي د هیڅ او مناسب نه ذکر، او مجرده چې پایږي د مستعار له مناسب او ملائم ذکر وي، او مرشحه چې پایږي د مستعار منه ملائم او مناسب ذکر وي. او کله کله وې دي چې په یو شعر کې مستعار له ملائم او د مستعار منه ملائم د ځوان په کې ذکر وي، نا مرشحه او ځوان مجرده ځوان وي. بیا په نو سبق کې دا خبره کړو چې په دا ترشیح استعاره مرشحه دا ابلغ ده د استعاره مطلقه او مجرده نه، او هغه نه هم چې کله په یو جمله کې ځوان استعاره مرشحه دا به ګمره مرشحه به ګمره شي، مجرده به ګمره شي. د دینه د استعاره مرشحه دا بهتر او غوره ده. د دې وجه دا چې د دې بنا په تناسب تشبیه باندې، یعنی په دې کې د مستعار له دا ډایرکټ مستعار من د مستعار منه ته مستعار له دا نوم ورکړل شوی ډایرکټ. لکه دلته کې انسان د یو د خپل محبوب او د خپل ممدود د علو شان دغه تشبیه ورکړی د علو مکانی سره، نو چې زماده ممدود په درجه کې دونه اوچته چې د اسمان تکیږي، چې جاهل سړی و چې د په اسمان کې بر سکار ده. نو دلته کې لکه د اسمان ته خو خدای نشي، خدای و چې زماده ممدود دونه اوچته په مرتبه کې په قدر او په منزلت کې چې ته به چې د اسمان تکیږي. او یا لکه د نو دلته ګوره د مستعار لهوی په کې ډایرکټ مستعار منه وي ګرځول الله پوه اسمان د خطل له علو قدر ذکر پکې نه. او یا لکه دغه مثالونه چې په تعجب او نه تعجب ته شي وینا چې قامت تذللني ومن عجب شمس تذللني من الشمس. نو دلته کې وای دا تعجب څه راغله چې دا خپل محبوبي ته ډایرکټ د شمس سره تشبیه وای کده تشبیه ورنه کاده خپل محبوب لپاره بعینه شمس ونه ګرځي، نو بیا تعجب نه لسی او نه له تعجب نه لسی لکه وای چې لا تعجبوا من بلا غلالته كانه قد زر ازراره على القمر. نو کدا قم دغه نو محبوب ته قمر ونه ګرځي بعینه، نو بیا نه یعنی تعجب چلنده صحیح نه ده. خوش ویني پدې کې کو دا استعاره مرشحه کې چونکه دا مستعار له په کې بعینه مستعار منه ګرځي، نو تناسب تشبیه باندې محمول ده، بنا په تناسب تشبیه باندې ده، نو دا استعاره مرشحه غوړه ده. و د دې خبرې نور وضاحت کوي، وایي کنه چې کله د چلوي چې په اصل کو په مشبہ مشبہ به کې مشبہ به چې دا اصل وي ځکه وجه شی په پاری کې ډیره مونږ لګيږي، لیکن په استعاره کې مشبہ به نه موجوده، صرف په مشبہ موجود دی، صرف په مشبہ موجود دی. نه په دای کې په عربو کې او د فقها او د بلغا د دې په مثالونو کې په کم ځای کې چې مشبہ ذکر وي، په کم شي کې چې لکه مشبہ مشبہ به باندې ذکرې، نو ډیر مثالونه دي چې پای کې مشبہ به ته په کاړو فکر کوي، چې په کم ځای کې ذکر نه نو پای کو په طریقه اوله سره دا غره پکاري. لکه دا لکه مثال کړل چې هي الشمس مسكنها في السماء فعز الفؤاد عزا جميلا، چې دا ما دا چې د محبوب دا هي الشمس دان ورد. نو دلته کې ګوره مشبہ مشبہ به په باندې ذکر کړی، او د دې ته به فکر نه کړل چې په کم ځای کې دا مشبہ به نه الله په طریقه اوله سره اجندا وګورئ. واښوي وسو د دې پر چې تاسو نه باسو دا د مجاز مفرد وسو نن سبق کې مجاز مرکب وي، چې مجاز مرکب څه ته وي. الاول مجاز مرکب تعریف کړل چې مجاز مرکب دا هر هغه لفظ ته ویل کېږي چې هغه په غیر موضوع له کې استعمال شوی، یعنی د سره لپاره چې وسکل شوی پای کې نه استعمال شوی، په غیر موضوع له کې استعمال شوی. او دغه د دې لفظ د موضوع له لپاره دا په طریقې د تمثيل او په تشبیه چې د دې غیر موضوع له د موضوع له سره تمثيل او تشبیه ورکړل شي. مجاز مرکب دا هر هغه لفظ ته ویل کېږي چې په معنا غیر موضوع له کې استعمال شوی، په معنا غیر موضوع له کې استعمال شوی، او د دغه لفظ د چا لپاره چې دا وکړل شوی دا غي سره تمثيل او تشبیه ورکړي د مبالغه په تور باندې. کوم څه به معنی لکه یو سړی او دې په یو کار کې تردد کوي، نو د دې متردد انسان تشبیه ورکړي دا چې لکه یو انسان وې دې روان شي لګو ډلټ شي بیا راوستو شي، لګ لړ شي بیا راوستو شي،
نو لکه څنګه چې یو انسان هغه په یو کار کې متردد دی دی چیر دا کار وکم او کوله کما نو د دې تشبیه ور کړی دا کار سره چې کله یو سړی مخ کې رستو کیږي لګ مخ کې لړ شي بیا راوستو شي بیا مخ کې لړ شي بیا ورستو شي نو دی د ته پته نه چې کار وکم او دی متردد دی نو دغه شان دی انسان چې هغه متردد دی نو دا ګوره دا مجاز مرکب دی دغه د دې حالت تشبیه ور کړی دی تردد د حالت تشبیه ور کړی دی پوه شئ او دې ته بیا دې مجاز مرکب ته تمثيل هم لګيږي او کله ورته دې ته تشبيه تمثيل لګيږي او کله ورته مطلق تمثيل جندا لګيږي دا وې به خبره ده واما المجاز المركب هر چې مجاز مرکب ده فهو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الاصلي دا غلط استعمالږي چې استعمال کړل شوی وي چې استعمال فيما شبه هغه څه چې تشبيه ورکړل شي د معنی اصلي سره یعنی استعمال شوی په معنی غیر موصول وګړي او د معنی اصلي سره ولا تشبيه ورکړل شي ویرا استعمال شوی په معنی غیر موصول وګړي او د دې تشبيه ورکړي دا د معنی موصول سره واښوي المعنى الذي ومعنى اصلي څه ته ویلېږي المعنى الذي يدل عليه ذلك اللفظ بالمطابقه چې دا هر غلط استویل هر هغه معنی ته ویلېږي چې دلالت کوي په دې باندې لفظ په دلیل مطابق سره تشبيه تمثيل یعنی تشبيه اور کول په طریقې د تمثيل سره تشبيه تمثيل څه ته وایي وما يكون وجهه منتزعا من متعدد چې دا وجه شی به جنن دا به منتزع وي د متعدد سيزونو نه وجه شی به مخکې موږ ویلو کنه وجه شی به په فقط معنی یو ما یا به وجه تشبيه یا مفرد یا مرکب مفرد چې منتزع شوی نه وي او مرکب چې دا عدد د متعدد سيزونو منتزع شوی لکه الګیلو چې عنقود سوریا دا غیر دغه سره تشبيه ورکولو عنقود ملاحي سره تشبيه ورکول او په دې نه عام دا باندې چې بلکې داغه غټي چیرینو دغه د انګور غدانې اپ یو خاص هيئت باندې یو بل ته نډیر نږدې نه یو مل نډیر چت لري نډیر کچې نډیر غټي وي وما يكون وجهه چې هغه وجه شبه راغي منتزع د متعدد نه واحترز د احتراز کله شبري سره د استعاره فی المفرد او تشبيه تمثيل للمبالغه واذا تشبيه چې ورکړي دا د مثال باندې د مبالغه لپاره په تشبيه کما يقال للمتردد في امر لکه یو کس هغه په یو کار کې متردد ته شک کوونکی دی چې دا کار وکما کوونه کما نو دې سوې اني اراکا تقدم رجلا وتؤخر اخرى چې زین متعال رجی یو په مخ کې او بل خپسکه ورستو کې یو په مخ کې او بل خپسکه ورستو کې و دې شبهه دلګي تشبيه ورکلشه سوره ترددون هغه صورت تردده چې د متردد وي په ذلک الامر بصورت بدغه امر کې بصورت په هغه صورت سره ترددو چې هغه متردد وي مناغه قامه چې ودرېږي ليذهب جلارشي فتارة يريد الذهاب نو کله اراده د ذهاب لري فيقدم رجلانه يخف مخکي وتارة لا يريد او کله د تلو اراده نه لري فيؤخر اخرى جل بلغ بدن دورستو نو ګوره لکه یو کس دا متردد دا کار وکم کوله کم د دې حالت تشبيه ور کړی دا دغه انسان سره چې یو په مخه کې او بل خپل څه کوي رستو کوي په مخه کې سره بارې اندوي چې دا کار کومه جو په مخه کې خو به ځان لره چې نه کوم جو به راوستو کی نو ګوره دا وجه شی با دلګي د منتزع شی امور متعددونه نه سړې له او سړې په ولاړی بیا رواني بیا بختګي او دا مختلف امور منتزع شی ده فاستعمل في سوره الاولى نو دا استعمال بشری په لاولي صورت کې یعنی په عقلي صورت کې الكلام الدال بالمطابقه چې دلالت کلام دلالت په مطابقت على صورت الثانيه به دویم حالت باندې یعنی متردد دغه حالت تقاضا د دې کوي چې د حقيقي ورستو کوي او جو شی به وجه شی به سره والاقدام تاره والاحجام اخرى چې کله د لقب مخ کې او کله لقب ممتنع کې ورستو کوي منتزع من عده امور دا منتزع شوی د مختلف امورونه لکه ما لترا لکه څنګه چې دیني دا مختلف امورونه لکه سړې او ابو ولاړی په مخ کې او بیا ورستو کوي دا مختلف سنونه وهذا المجاز المركب يسمى التمثيل الګ به دې باندې پوښوي مجاز مرکب څه ته ویل کېږي مجاز مرکب دا هر غلط څه ویل کېږي چې په غیر معنی موصوله کې استعمال وي او د خپل معنی موصوله سره مشابهت وي د خپل معنی موصوله سره سوي مشابهت وي په طریقې د تمثيل سره او دې مجاز مرکب ته بلنوم سوی تمثيل دې مجاز مرکب ته سوی تمثيل یعنی موږ ورته موږ ولا کدا د دې مثال ذکر کړي دا مثال ذکر کول دا تمثيل
تمثيل ورته ولي ویل کونی وجه منتزع من متعدد ځکه چې دا وجه شی بلني منتزع شی د متعدد سنه على سبيل الاستعاره و کله کله دې ته دا وای تمثيل على سبيل الاستعاره على سبيل الاستعاره ورته ولي وای ځکه لکه څنګه چې په استعاره کې مشبہ چنین د ذکر کړل شی مراد مشبہ به کنه نو دغه شان د تمثيل کې مشبہ ذکر کړل شی مراد څه وي مشبہ به وي نو کله کله دې د تمثيل على سبيل الاستعاره وای دې مجاز مرکب ته کله کله سوی على سبيل الاستعاره ورته لانه قد ذكر فيه المشبه به ذکر کله کله بری کې ذکر کله شی مشبه به او اريد المشبه او اراده کله شی د مشبه كما هو شان الاستعاره لکه څنګه چې استعاره شان ده وقد يسمى التمثيل مطلقا او کله کله تمثيل مطلقا وای لکه مطلب دغه بګینه على سبيل الاستعاره بګینه بلکې تمثيل ورته وای من غیر تقدير بقولنا على سبيل الاستعاره بغیر تقدير زمونه یقول على سبيل الاستعاره ويمتاز عن التشبيه او وإذا ممتاز لتشبيهنا بأن يقال له تشبيه تمثيل او تشبيه تمثيلي وجدال هغه تشبيه تمثيل چې نه دا غي چې لکه د یو سیس بل سیس سره مشابهت ورکړي او دلته په دې طریقې د استعاره کې چې کله ګورت باندې پکې ذکر وي د یو سیس په بل سیس سره مثال ذکر کړه مشابه به په دې باندې ذکر وي نو د تشبيه تمثيلي وي څه ورته وي آیا تشبیه تمثيل ورته او چې کله مشبہ به ذکر وي مشبہ به پکې نه ذکر مشبہ یا مراد مشبہ به وي نو دې ته مطلق تمثيل وي څه ورته وي مطلق تمثيل وي په دې خبره باندې پوه شئ اوس ګوره د چې تعریف کړی دی غنو په تعریف کې چې اما المجاز المرکب فهو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعنى الاصلي پوه شئ نو دلته کې دا المجاز المرکب دا اللفظ المستعمل دا چې مجاز مرکب دا مبتدا ده او اللفظ المستعمل دا خبر ده او مبتدا او خبر چې کله باندې معرفي نه دا تخصیص پیدا ور کوي څه پیدا ور کوي نو دا مصنف چې کله دا المجاز المرکب مبتدا معرفي استعمال کړي دا او خبر مبتدا معرفي استعمال کړي نو خبره نه خبره واضح شولا چې دا تمثيل او دا مجاز مرکب دا خاص ته صرف د استعاره سره یعنی دا مجاز مرکب صرف په استعاره کې راځي او په بل څه کې او حال دا چې لکه دا مجاز مرکب په مفرد کې هم راځي او دا لکه په جمله کې چې دا هم راځي واښوي نو په دې کې نظر ده وفي تخصيص المجاز المركب بالاستعاره نظر او خاص کول د مجاز مرکب په استعاره سره دا سره په دې کې سره نظر دی لکه پوه شو به معنی یعنی ستاره خبره د مصنف دا خبره وای صحیح نه ده ځکه چې دې خبره نه معلومیږي چې مجاز مرکب صرف او صرف څه کې راځي په استعاره کې راځي حال دا چې دا خبره صحیح ولې صحیح نه ده لانه ذکر دې دا وایي لانه ذکر چې كما ان المفردات موضوعه بحسب الشخص ولکه څنګه چې مفردات دا او د کلشي په اعتبار د شخصیت سره د شخص لپاره مطلب دا چې د دې معنی موضوع لګو د لپاره فالمركبات موضوعه بحسب نوع نو دا شان دي مرکبات چې دا موضوع دي په اعتبار د نوع سره نو کله دا مرکب استعمال شو په معنی موضوع له کې جدا به دي حقیقت وي او کچرته علاقه به موجود و دا په غیر موضوع له کې استعمال شو او په دې کې علاقه د تشبيه وا بیا به استعاره د استعاره وي او که علاقه د تشبيه بګینه او مجاز مرسل وي او مرکب مجاز مرسل او ما مرکب مشبه نو څنګه چې لکه دا دغه راځي استعاره دا مجاز مرکب راځي دا شان او مفرد او مرکب هم راځي واښوي كما ان المفردات موضوعه بحسب الشخص فالمركبات موضوعه بحسب النوع فاذا استعمل المركب في غير ما وضع له پس کله چې استعمال کړو دا مرکب په غیر ما وضع له کې یعنی فلا بد من ان يكون ذلك بعلاقه نو ضروري ده چې دلته کې علاقه به موجوده وي سبب موجوده وي فان كانت هي المشابهه کچره دا دغه چې دا د مشابهت په استعاره ده والا فغير استعاره او کچرته نه جدا غیر استعاره ده وهو كثير في الكلام او دا ډیر دی په کلام کلجمل الخبريه التي لم تستعمل في الاخبار لکه جمله خبريه چې هغه استعمال نه په اخبار ورکول کې لکه موږ وي بعت او اشتريت نو بعت او اشتريت دا مرکب دی کنه بعت او اشتريت لیکن دینا کله چې دا په وخت د به کې استعمال شي نو دینه جمله اسمیه دا جمله فعلیه نه مرادو بلکې جمله انشائیه مراد وي یا نکحتو یا لکه په دای کې تاسو په معلقه کې او په بل کې دا هواي مع الركب اليمانين مسعدون ویل کنه هواي مع الركب اليمانين مسعدون
جنیبون و جثمانی بمکات موثقون. نو دل کې دا خبر ده هوای معرض بالجمع خدل کې دا د اظهار د تحسر او د افسوس لپاره راغله الله کې دا خبره کړې ده پای کې. نو دا خو لفظاً چې دا خبریه ده لیکن معنی انشائیه ده. نو دا پکې د پتور د تمثيل باندې ذکر کړی شوی دی. هغه پوه شو به باندې پرې باندې پوه شو. ومتى فشا استعماله وزدید نه بل خبره دا کوي و چې کله دا مجاز مرکب کې استعمال دا ډیر شي نو دې ته بیا مثل ورته لګي. څورته لګي مثل یعنی موږ ضرب المثل وایو، مثال ورته وایو، محاوره ورته وایو. او دا خبره چې کیږي چې مثال چې دا نه بدلیږي را بدلیږي، مثال نه بدلیږي را بدلیږي. لکه څنګه چې مثال او ضرب المثل څنګه ده اقا شانتی چې دا به استعماليږي دا به مفرد په مذکر او مؤنث څنګه لکه دا مثال استعمال شوی دی د مذکر د پاره، جو مذکر د پاره به استعماليږي، کله مؤنث د پاره اگر چې ته استعماله لکه په بل څه کې، لیکن مثال چې څنګه لري نو هغه اقا شانتی نه. مجاز مرکب چې کله استعمال د دې سیوا شي او خور شي بیا د مجاز مرکب ته څه ویل کېږي؟ مثل. څه ورته ویل کېږي؟ مثل. موږ په وختو کې مثل وایو او محاوره وایو. هم متل چې خلک کوي دغه ده او يسمى مثلا وجد مساله خ متى فش استعمال کله چې ظاهر شي استعمال د مجاز مرکب کذالک دغه رنګ په سبب کې د استعاره باندې په طریقې د استعاره باندې مطلب دا چې لکه ویل یو څه او مراد بل څه وي يسمى مثلا دې څه ویل کېږي مثل. ولهذا د دې وجنه لكون مثل تمثيلا چې دا مثل دا تمثيل فشا استعماله على سبيل الاستعاره لا تغير الامثال نبدليږي دا مثالونه یعنی په مذکر او مؤنث لئن الاستعاره تجب دغه استعاره جنن دا واجب ده ان يكون لفظ المشبه به چې ویلا لفظ د مشبه به مستعمل به مشبه کې فلو غير المثل کچرته دا مثل جنن دا بدل کړ شو نو لما كان لفظ المشبه به بعينه نو دا بیا بعينه مشبه به بنشي نو چې مشبه به نشو فلا يكون استعاره بنشي استعاره نشو مثال بنشي. خو شو به معنی ولهذا دی وجنا لا يلتفت في الامثال وینا بدلیږي التفات نه کول کی په امثالو کې الى مضاربها دا سره بار چې مثال راوړل کېږي یعنی په کومه کې مثال استعماليږي په مضارب او زینو لري کې تذکیرا و تانیثا و افرادا و تسنیه و جمعا بل انما ينظر الى مواردها بلکې لدی هغه موارد ته کتل کېږي چې دا په څه کې استعماليږي. كما يقال للرجل لك څنګه ویل کېږي راځريتا الذي طلب شيئا زيعه قبل ذلك چې یو څه غواړي او مخکې چې دا ځای کړي مطلب دا کنه چې یو دته یو کار مکمل او شی هغه د ځای کړي دا نو آی کسته په مثال کې ویل کېږي بالسيف زيعت اللبن په ګرمۍ کې خدا په ځای کړي دي. مطلب دا دی کنه لکه یو سړیو یو زنانه وسوس بنت لقیطه نوم وسوس بنت لقیطه دی د یو سړی سره واده وکړو او سړی چې نه مالدار او بوډاو او مالدارو جدي خزي چې نه دا لکه دی سړی سره واده وکړو نو څل لګه خدا خو یوازې چې روټي نه غواړي چې روټي غواګه د پلا پکو کوم کولم نه ال لګي دی چې نه دا دی سړی چې نه دی زنانه کار روزګار ولسینه شو کول هغه ته طلاق واغسو او دا طلاق دی واغسو په ګرمۍ کې دا ګرمۍ کې واغسو جدي چې نه ولګي راو دل کې دا سړی سره واده وکړ بل الګ سره واده وکړو چې هغه له خلک په گزار کې مضبوط او نور غریبو نه دی په یخنۍ کې چې نه یخنۍ کې دا خزه چې دا وږي شو اوقات پر راغی دا لکه وږي وسره خوراک وکړنو جدي ویل کړه مخه خاون چې کوم بوډا پاتې شوی نو بابا چې بلړچم کاغره سره نه هغه دی په وختل نو اور دوی چې زیات اللبن بسيف زیات اللبن په ګرمۍ کو خو د خپل پیسې ځای کړی دي. مطلب دا چې دغه زمانه ته دی و زمانه چې لپاره غواړي نو هغه هم د کیپیر لوروا اوله پرې هغه باندې لاس راکو پرې جوان باندې او دې مذق هذا الرجل اسقى من اللبن وې دا مزه چې نن ستاره په نړۍ مزدار وځل لګي مثال ذکر کړه بسيف زیات اللبن وځل لګي دا مثال چې نه کنه دا د مستعمل نه بسيف زیات اللبن چې په ګرمۍ کې تا پیسې کړې دي نو دا زیات دا د مذکر د مؤنث لپاره استعمال شوی دی لیکن دا ته هر چا ته ویل شي چې وسړي ته کار مخوي هغه مخزه کړی نو الګ وس وي وای ته کې نه مزه کوه خلک اکثر وای کنه وای د وډو میخي سره وړي نو دا لکه اوس دا بچته یو پیرا بازار چل شوی لیکن دا خلک مثال ذکر کوي نو دا مثال ذکر کوي یعنی مشبہ وای مشبہ به مراد اخلي اوس لکه یو سړی وای چې لکه د وډو میخي کټی راوړي نو وای څه خود نه ما وینا نه مثال دې د وډو دی
بکسر تای الخطاب لکه تای خطاب کسر لانه فی الاصل لامرات ځکه چې په اصل کې دا خطاب جن دا خزه ته شو ونه شوي کنه واجب دی معنی مجاز مرکب څه ته وایي مجاز مرکب دا هرغه اسم ته ویل کی هرغه لفظ ته ویل کی چې په خپل معنی غیر موضوع له کې استعمال وي او د معنی موضوع له سره د دې تشبیه ورکړل شي په طریقې د تمثيل سره واښوي او د سره بارا په مبالغه کې دا تشبیه کې د مبالغه لپاره او د دې دغه مثال ذکر کړل لګي یو سړی متردد دی او د دې تشبیه ورکړل دا سره چې کوم وړاندې ورستو کیږي او دغه مجاز مرکب ته تمثيل ویل کېږي اعلی سبیل استعاره او کله ورته مطلق تمثيل او مصنف چې وای دا مجاز مرکب خاص کر د استعاره سره نو دا خبره صحیح نه ده ځکه دا کله په مفرد کې راځي او کله په مرکب کې دا هم راځي واښوي او کله چې مجاز مرکب په استعاره په تور باندې دغه شو خور شو د استعمال نو بیا د مجاز مرکب ته مثل وي مثل موږ د پښتو کې مثل وایو ضرب المثل ورته محاوره ورته ویل کېږي په دې خبره باندې پوه شئ او دا مثل چې بیا څنګه لکه په دغه وځه شوی دی دا به عقل شان جنده به استعمالېږي لکه دا وبګینې چې را دا اوس د مذکر لپاره او ته اوس د مؤنث لپاره کې لکه دغه مثال اصل کې د ښځې لپاره به سیف زایت لم و ارچاته ویل شي چې کم چې د کار موقع هغه ځای کړي نه د تداویل شي چې به سیف زایت لم واښو به معنی